ملکنډ ضلع کې 3 بجلیګرې موجود دي خو د ملک نورو برخو نه زیات دغلته لوډ شیډینګ کیږي د کم له وجې چې روزګارونه په ټپه ولاړ دي او عام ولس د سختو مشکلاتو سره مخ دي. تفصیل ګورو د عمران زریاب په رپورټ کې. ملکنډ ضلع ته د بجلیګرو کور ویل کیږي چېرته چې 3 بجلیګرې موجود دي او 120 میګاواټه بجلی پیدا کوي. کچېرې دې ضلع ته صرف 10 میګاواټه بجلی ورکړي شي نو دلته به د لوډ شیډینګ نوم او نشان نه وي. خو د بده مرغه د ملکنډ سرخار بړخیله کې د ګرمۍ راتلو سره د لوډ شیډینګ لړۍ شروع شوي او د پرمټ په نوم د بجلی بندېدو دورانیه 14 غنټو ته رسېدلي. د کوم له وجې چې د بجلی سره تړلي روزګارونه په ټپه ولاړ او عام ولس د مایوسۍ سره مخ دي. ډېر حکومتونه تیر شو او د دې ناروا لوډ شیډینګ د ختمولو لوړې دعوې وشوې خو هیچا هم خپل واده پورا نکړل کوم چې د ولس بنیادی ضرورت او حق دی. په دې بازار کې به زه دا ووایم چې کم از کم 20-30% نه بلکې عام دکانداران چې کم دي نو هغه هم ټول په بجلی سره د هغو کاروبار چې کم دی وابسته دی. د هغې په وجه باندې انتهایي مشکلات د فیډرو د جوړولو په نوم باندې یو مسلسل زما په خیال د قوم له دا دوکه ورکېږي. نو زما دغه کنسټرکشن والا ته دا ریکویسټ مې دی چې دا کار زر تر زره دې ختم کی. کدو ته د لیبر ضرورت نو بالکل زه والا د 50 نه والا د 100 پورې لیبر چې کم دی هغه زه ورته پرووایډ کولی شم. بیلونه خوښه شان راځي او لوډ شیډینګ په 14 غنټو په 18 غنټو باندې مطلب دی هغه تعداد ته رسېدلی دی. نو زموږ د وفاق نه موږ دا ریکویسټ دی چې خدا را په دې قوم باندې لږ تاسو مطلب نظر رساني وکړئ دې قوم له هغه سهولیات ورکړئ دا کم تاسو چې د بیلونه هلی په کار ده چې د هغې هغه بجلي هغوی ته میلاو شي. نو 3 میاشتې شوې دا کوم حالات چې روان دي مخکې خو جمع و نو ګزاره وکړه اوس ګرمي شوه اوس ګزاره بالکل نه کېږي. نو د دې واپډې خلاف یو بھرپور احتجاج پکار دی زما په خیال. بټخیله کې بدترین لوډ شیډینګ د ولس په زخمونو مالګې دوړول دي. باید چې حکومت د غیر اعلانیه لوډ شیډینګ لړۍ بندولو کې خپل کردار ادا کړي. هسې نه چې د 13 کلونو پرنګ یو ځل بیا ولس په احتجاج مجبور شي او د واپډا املاک ته زیان ورسي. عمران زریاب، خیبر نیوز، بټخیله، ملکنډ.